فبظلم من الذين پس په وجه د ظلم من الذين د ها کسانو هادو چې يهوديان د دې ظلم د وجنه حرمنا الله وي مون حرام کړی دي عليهم په دوی باندې طيبات پاک سيزونه احلت چې حلال لهم د دوی لپاره پاک سيزونه په الله پاک د دې د ظلم د وجنه حرام کړی دي چې دې څومره ظلمونه کړل انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه حق قتل کړی دي دا رنګ عیسی علیه السلام باندې تهمت لګولې دي داغه په پاکي بور حضرت مریم علیه السلام باندې تهمت لګول دي تورات کې تحریف کړي دي قسم قسم گناهونو کې دي مبتلا او قسم قسم ظلمونه دي کړی دي دا هغه ظلمونو د وجنه الله فرمایي چې فبظلم من الذين پس په وجه د ظلم د ها کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا من حرام کړل عليهم په دوی باندې طيبات پاک سيزونه احلت لهم چې حلال د دوی لپاره چې مخکې د دې لپاره حلال خو د دې د ظلم د وجنه الله یا حلال سيزونه به حرام کړ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم سوره انعام کې رستور روان دي چې الله په دې باندې حرام کړی شو تر مرغه به حرام کړو مرغابه به حرام کړو او خو به چې د کوم سيزونو د اخپې دغه دا پرده غوند کی یعنی ګپ پکینی نو دغه سيزونه به الله پاک حرام کړی ګړې به حرام کړو چربي کوم واز غچې دې به حرام کړو نو ډیر سيزونه په دې باندې د دې د ظلم د وجنه الله حرام کړو هغه سيزونه چې وخت دي ته حلال ورستو به الله پاک حرام کړو سوره انعام کې ورستو بیا ذکر راشي ان شاء الله تفصیلی حرمنا من حرام کړی دي عليهم بدوی باندې طيبات پاک او حلال سيزونه او حلت چې حلال لهم د دوی د لپاره مخکې د دې لپاره حلال خودي چې کله ظلمونه شروع کړل د دې د ظلم د وجه نه په الله غ حلال سيزونه حرام کړل وبصدهم او په وجه د منکول د دوی عن سبيل الله د لارې د الله نه کثیرا د ډیرو خلکو یعنی ډیر خلک دي د الله د لارې نه چې کوم دي منی کړی دي د نبی عليه السلام صفات خو په تورات کې موجودو خو د دې چې کوم مشرانو يهوديانو کوم عالمانو نو هغه ظالمانو بعد نبی عليه السلام صفاتو کې ترمیم کو نبی عليه السلام صفت متوسط درمیانه دی په کې اولی کو د نبی عليه السلام صفت بدل وي نو چې کوم لاندې يهوديانو هغه خودي په تیاره کې ساتلیو او دې چې ردا تحریف په قران په تورات کې نه کولې نو دا نور يهوديانو به ایمان راوړو خودي به خلکو ته دا الله پیغمبر نه دی غبل دغه نور نه خېدي نو چې کوم جاهلان کسانو هغه دی په تیاره کې ساتلیو دي د الله د لار نه من کړیو د اسلام نه من کړیو وبصدهم او په وجه د من کول د دوی عن سبيل الله د لارې د الله نه نو دی دغه تحریف په وجه باندې خپل لاندې يهوديان چې کوم لاندې طبقه چوا چې کوم جاهلان او عالمان نو اغه د الله د لار نه د اسلام نه من کړیو کثیر ډیر خلک من کړیو د دې وجنه او د ظلم د وجنه الله پاک په دې باندې حلال شونه حرام کړیو